اوس یو سړی قرضدار دی دوله پیسې ورکړي دي نو دې چې پسې لړ شي هغه وي ما سره نشته دی نو دې به وله مهلت ورکوي ډایرکټ به یې نه غواړي بلکې دې کې ډېر زیات فضایل راغلي دي چې سړی د چا قرضداري وي او دې ورله مهلت ورکړي نو په دې الله پاک جل شانه ډېر خوشحالېږي ابو هريره رضی الله عنه یو روایت را نقل کړی دی هغه فرمایي یو تاجر او دې تاجر به خلکو له مالونه چې کوم دی په دغه باندې ورکول په نیټه باندې یا به ورله قرض پیسې ورکولي نو د چې کوم غلام مقرر کړی په قرض را ایستلو باندې چې د قرض به یې راوکاږو نو هغه ته دا وصیت کړی چې یو سړي سره زما دا قرض ونی نو ته به سختي نه کوې بس مهلت ولا ورکوي کېدای شي زما د الله نه دا امید دی چې الله په موږ باندې رحم وکړي الله به موږ سره سختي ونه کړي نو دی هغه خپل غلام ته وصیت کړی چې ته چا نه قرض اخلي خپل قرض ترې وباسي زما ده نو که د هغه سره پیسې نه وي نو خیر د مهلت ورته ورکوه سختي پرې مه کوه وي دې چې کله وفات کېدو او وفات شو نو الله پاک جل شانه د ده سره هم د عفو او درګذر معامله وکړل الله ته وفرمیل تا زما په بندګانو باندې سختي نه ده کړې نو زه په تا باندې هم سختي نه کوم او ته ستا چې څومره ګناهونه دي ټول ما ته معاف کړي نو ډېر احادیث بل حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی یو سړي ته قرض دی او دې سړي ورته مهلت ورکو ټیم یې پوره شو دغه سره نه وي ده ته مهلت ورکو نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی په ورځ د قیامت ته الله د عرش ته سوري د لاندې چې په هغه ورځ به د بل څه سوري دي هر سړی به چې کوم دی په سخته کې مبتلا وي او صرف دقه د الله د عرش ته سوري به وي په هغې د لاندې به دې کس الله پاک ځای ورکړي او تفسیر ابن کثیر د چې کوم دی په حواله د مسند احمد را نقل کړی دی فرمایي چې کوم سړی یو کس ته قرض ورکړي او دی ورته وایي چې په 10 تاریخه پورې تعالی ما قرض درکړی په 10 تاریخ ما ته را پیسې واپس کړئ نو تر 10 تاریخه پورې خو د مهلت ورکړی دی نو دې سړي ته که د 10,000 روپۍ ورکړي دي نو د 10,000 ثواب روزانه درته میلاویږي که 100,000 ورکړي دي مثال اوس چا پیسې ورکړي دي ته وایي چې یار په 1 تاریخ په مال واپس راکړئ قرض یې ورکړو انسان سره یې ښه وکړو نو تر 1 تاریخه پورې دې سړي ته روزانه چې 10,000 روپۍ د ورکړي دي نو روزانه دته الله د 10,000 روپو د صدقې ثواب ورکړي او چې کله هغه نیټه راله او بیا هم د قرضداري سره نه وي 1 تاریخ راغی بیا سره هم نه وي بیا ورته د مهلت ورکو نو د هغې نه پس دې سړي ته الله پاک د هغې په ډبل باندې روزانه ثواب ورکړي 10,000 روپۍ ورکړي نو 100,000 ثواب روزانه الله پاک درته ورکړي نو قرضداري ته مهلت ورکول خو بعضې قرضداري خو داسې چې ورسره وي او ډوبوګیان نو که یو سړی بیا د هغې نه په سختۍ سره وغواړي بیا ټیک ده خو نه چې یو سړي سره نی غریب دی تا پته سره نشته دی بیا مهلت ورکول پکار ځکه چې څوک د الله د مخلوق سره رحم کوي الله رب العالمین د سره بیا کوم دی رحم وکړي یو سړی دی او دغه وس نشته دی نو که ته د خپل قرض غواړې نو هم دا ستا لپاره ناجایز نه دي خو الله پاک وایي چې صدقه ډېره بهتره ده چې تا ته پته چې دی نشي راکولی او تا ورته چې کوم دی پرېښودې دغه پیسې نو دا ستاسو دپاره ډېر غوره دي او دا ستاسو دپاره به د ډېر خیر سبب وي په ورځ د قیامت باندې دنیا کې به هم الله پاک د دې صله تاسو له درکوي د دې هغه بدله به درکوي او آخرت کې به هم درکوي نو که مثال په تور بعضې داسې وشي چې ټول مال ورته معاف کړي دا ډېر بهتر دی که ټول نیم ورته معاف کړي بیا هم بهتره دی خو دغه نی نو که 3 حصه ورته معاف کړي نو هم بهتر دی څومره چې د ده وس او که نه وس کې د معاف کولو طاقت نه وي نو خیر د مهلت ته ورته ورکړي چې کله ورسره وشوي دله بیا واپس ورکړي